इसे ठीक थे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। د ټولو خلقو خایس خوخي، خایسته شی خوخي، خایسته مایلسي خوخي، کم شی چې حسن کې اضافه کوي اسړي له مزه ورکوي. د دې وجې نه که ته خپله زندګي حسینه جوړول غواړې او خوند ته اخیسته غواړې، نو د دې دپاره بهترین خوی چې دی احسان دی. او احسان چې په صحیح معنو کې تو پیژنې نو ته به هم خوشحالی او خلق به درنه هم خوشحالی، او په هغې محله کې به هم خوشحالی، په هغې ډله پره کې به هم خوشحالی. کم ځای کې چې د احسان معامله نه وي نو ډېر زیات به تنګې. نو زموږ نور ټوله توجه په دې باندې ده چېرې موږ به د احسان معامله څنګه کوو نو زموږ زندګي به حسین شي، او حسینه زندګي د هر چا خوښه ده. دا زموږ ارمان دی. هغه یو کس په امریکا کې و نو واپس راغی، نو چا ورته ویلې یاره زه په داسې علاقه کې وم چې هلته اذان نشه اورېدی، دلته چې سهار د اذان کېږي که نه ماله ډېر خوند راکوي. دا د هر چا خپل یو طبیعت یو خوی یې جوړ شوی. حسن البنا رحمت الله علیه باره کې چې هغه کوم خلاصه ده د لایف چې هغه زندګي څنګه تېروله، نو یو پکې دا ده چې سهار وختي به یې په رودینیل باندې واک کوه د مانځه نه مخکې، او اذانونه چې کېدن دی به هلته و، نو هغه له به اذان خوند ورکوه. بعضې خلقو له اذان خوند ورکوي. احسان داسې دی که نه چې دا هر ځای کې د سر دننه کړی دی، چېرته چې ښه ځای یي نو هلته احساني. د احسان دا نوم په خپله دومره قیمتي دی، دې نوم ته که ته ګورې که نه نو ګوره چې دې نه الف لرې کړې نو حسان، نو چې الف ته بل الف ته لرې کړې نو حسن، نو چې سره یې یو ځای کې نو حسین، نو چې مخکې ته میم کې نو محسن، نو چې جمع کې نو احسانات. نو د دې لفظ د خپل خوږوالی داسې دی چې چېرته ځې نو دی خوږي. زمونږ یو مقرر و که نه ډېر ښکلی سړی و، نو تاسو کې جمیل خو څوک نشته؟ جمیل د چا نوم نشته که نه؟ د هغه په نوم کې جمیل و. نو هغه وی ګوره زما نوم ته ګورئ او د الله نوم ته ګورئ. نو وی په جمیل نه جیم لرې که نو څه شی به نشي؟ میل. نو میل وی څه شی؟ نو وی که فرض که د آیت یې لرې کړې نو څه به شي؟ جمل. جمل څه ته وایي؟ اوښ ته وایي. نو که د آخري ته یې لام ته لرې کړې نو جمی، لام ته لرې کړې نو جمی. جمی انګریز نوم دی. وی زما نوم ته ګورئ او د الله نوم ته ګورئ. ګوره الله ځان له نوم څنګه خوښ کړی؟ الله. وی الف ته لرې که نو څه به شي؟ لله. ولله الاسماء الحسنا. نو ګوره لله په خپله باندې هم څومره د کار شو. وی زه دا بل لام ته هم لرې که نو څه شو؟ لهو پاتې شو. نو له الاسماء الحسنا. نو د آخري لام ته هم لرې که نو څه پاتې شو؟ هو. نو دا صوفیا چې دی که نه دی چې کله په ډېر په جوړ کوي هو 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 هم د کار دی که نه. نو الله ځان له چې کوم نوم خوښ کړی دی نو د هغې کې څومره حسن دی. نو هغه وایي زما دې نوم ته ګورئ او د هغه الله دې نوم ته ګورئ، ډېر لوی فرق دی پکې. نو احسان ته چې ګورې که نه د کمې غاړې چې پې راځې نو خوند دی پکې، ته به یې انجای کې. او وایي که نه ته چې چا شربت خوښي دی، چا نیمبو خوښي، چا میان خوښي. خو زما په خیال ټوله یونیورسل ټروت دی دا چې ټولو خلقو شریک دا خوښ دی چې زندګي دې ښه وي، زندګي دې په ښه طریقه تېره شي، خوشګواره دې تېره شي. نو که خوشګواره زندګي غواړي نو د احسان معامله شروع کړه. وی ګوره دا احسان نه دی، د دې دا ح س نون چې دی دا هر ځای کې کار کوي چې وی لګې یو سړي اواز خو ته څه وایې؟ حسن صوت. نو یو سړی سلوک ښه کوي ته څه وایې؟ حسن. نو سلوک سره ولګې نو څومره ښایسته شو. نو که یو سړي خبرې خوږي نو د کلام سره ته څه ولګې؟ حسن. نو حسن کلام. نو که یو سړی تقریر ښه کوي ته څه وایې؟ حسن بیان. نو ګوره وایي دومره د کار دی چې چېرته یې لګې نو خوند پکې پیدا کېږي. نو بیا د دې نه چې کوم احسان جوړ شوی دی وایي د دې فایدې څه دي؟ وایي ډېرې لویې فایدې دي. وایي څه؟ وایي د ټول نه غټه فایده دا ده چې د خدای خوی دی دا خدای د احسان معامله کوي. نو تخلقوا بخلاق الله، د خدای خوینه په ځان کې پیدا که نه. نو الله څه وایي؟ واحسن کما احسن الله الیک،
خدای چې ستا سره څنګه ښه کړي خلکو سره ښه کوه که نه نو خدای پاک ستا سره به څومره ښه کړي ټول نه غټ ښه دا ډیلیوري چې ده که نه موږ د هسپتال جوړو زموږ به ټول سوچ په دی چې د بونیر خلکو ته داسې ځای میلاو شي چې هلته سیف ډیلیوري سیف دا ولې سیف ډیلیوري د دې انسانیت یو غټ ضرورت دی ډېر شی زنانه په ډیلیوري کې مري نو لکه زموږ مور په ډیلیوري کې نه مړه نو دا احسان شو که نه سیف ډیلیوري دی ته چې ماشوم پیدا شي که نه چې ته په سیف ماحول کې ریسیو کې ان هغه ټمپریچر د کمرې ګرم وي نو یخ دنه نشي او ستا سره د سکشن سامان نو که د هغه زګونه مګونه راشي دا ټیزر سک کې چې ساه والي او هغه به انشاءالله د فیوچر یو بهترین مسلمان بهترین نوجوان بهترین کپتان یو ښه سړی به ترې جوړ شي دا خو تا دلته کې ریسیو کو نو مونږ ټولو ته دا ټول نه و خدای احسان کړی روغ رموټ یو نیونیټل سیپسس چې کوم په ماشوموالي کې سړی ناجوړه کېږي او ټمپریچر یې بیا اکثر مري نیونیټل مارټلیټي مونږ وایو په هسپتالونو کې ډېر شی ماشومان په ړومبو څلوېښتو ورځو کې مري وی دا به څنګه کمې د دې دپاره انکوبیټر راوړه د دې دپاره انټي بایوټیک راوړه د دې دپاره اکسیجن راوړه د دې ټول نه بغیر خدای پاک مونږ بچ کړي یو که نه دې نه بل غټ احسان دا دی ټیټنس چې چاته وشه به مړه کېدل ما چې کله پریکټس شروع کړی ما ته چې کوم د ټیټنس مریض راغلی و نو په هغې کې یو صرف بچ شوی دی زه ورته اوس ګورم چې دا څنګه بچ شوی نو ټول مړو نو خدای پاک مونږ ټیټنس هم مونږ ته نه و کړی او مونږ ته بچ کړي هم یو که په چا راغلی دی خو نه دی راغلی په عمر خدای خیر کړی دی نو دا احسان دی که نه نو ته هم د خلقو سره احسان وکړه که نه خدای پاک وی ګوره دا د احسان دا دغه نه دی برې نه شروع که ویې عرش سے فرش تک دا چې ته ځان له دغه جوړ کې که نه عرش سے فرش سے یا فرش سے عرش تک نو هر ځای کې احسان لګیا دی خپل کار کوي وی دا څنګه وی دا فرش تا نه دی دا ځمکه ده نو دا ځمکه چې دا داسې ټلټډ ده نو دا د دې داسې پوزیشن دی نو دا داسې روټیشن کوي نو دا غریب د روټیشن نه انکار نه کوي همیشه روټیشن کوي شپه ورځ په تا باندې په ټایم راځي که د دې روټیشن بند شو جو شپه به نه او ورځ به نه یوه دویم دا داره د نور نه دی پسې بیا نور دی نور د دې نه تقریبا 10 لکه پیرې زیات غټ دی 10 لاک نه زیات 13 لاک 10 لاک غټ دی دا لکه 10 لکه ځمکې چې یوځای شي یو نور به ترې جوړ شي خو د هغې د دې په منځ کې یو مخصوصه فاصله ده ټیک شو وی که دا فاصله نه ده که دا ته کمه کې یعنې دا نور ته دا نږدې کې ټول خلق به څه وی اکو فرق دا ترې لرې کې د یخنۍ نه به ټول مړي نن څومره یخني ده خو که دا ترې لرې شوه د دې نور نه نو بیا به زموږ مثال هم دا کم خلق چې لګوي دې ته څه وایي دا چې نور نه بجلي پیدا کوي سولر چې لګوي نو اکثر سولر والا ګیله کوي زمونږ کره بجلي نشته زما دا دغه موبایل ته پر خپل کې کېده ځکه مې ولې نشته بجلي وي وریځ وه نو که فرض که دا وریځ داسې شي نو ټول خلق به څه شي واورې شوي به یو بیا نو دا ځمکه د احسان معامله کوي دا د دې فطرتي احسان دی الله پې حکم کړی دی دې ته وسخر لکم الارض دا د احسان معامله ځکه کوي چې فطرت په دې مجبوره کړې چې داسې به کوي نو دا څه کوي نو ته لکه ته لږ اختیاري احسان وکړه په تا کې په دې کائنات کې صرف 2 خویونه په تا کې زیاتي دی په هغو کې نشته یو په تا کې شعور دی چې ته په خبره پوهېږې او یو په تا کې نطق دی چې ته خبرې کولی شي د انسان او د نورو کائناتو زما په دې کرسۍ کې څه فرق دی په دې کې شعور نشته مال شعور دی دا خبرې نشي کولی زه خبرې کولی شم دې وجې نه انسان بل نوم سره حیوان ناطق ورته نو لکه تا له خدای 2 صفتونه زیات درکړي دي نو هغه کارونه خو ته وکړه که نه د عرش نه د فرشه پورې چې ګورې وی برې نه را شروع کړه پې نو الله شو نو الله لپاره دا د احساحیس نون نه دی دا عرض خپل کار کوي نو څه وي ولله الاسماء الحسنى بره شو نو ښکته تی نو تا ته څه وي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم نو ته شوې نو بیا ته پرفارمنس شو کې کارونه کې نو ستا ریکارډ جوړېږي نو وی تره څه دپاره لیبلوکم ایکم احسنو عملا نو بیا ستا کردار هم شو نو بیا چې تا ته کله ریوارډ به میلاویږي نو نتقبلو منهم احسن ما عملو نو احسن التم کار کوي نو خو لکه چې چېرته نوځي جو احسان راځي مخې ته دې ودرېږي نو لکه مطلب دا چې ستا عمل بنیاد هم په هغې دی او ستا د وړوکوالي بنیاد هم په هغې دی په لویوالي هم دی وی فایدې به راته ډېر شی میلاو شي خو لږ سوچ پې وکړه وی څه فایده وی ړومبی فایده خو دا چې د خدای صفت په ځان کې پیدا کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د خدای صفتونه په ځان کې پیدا کړه تخلقوا بخلاق الله دویم وی چې کله د احسان معامله جو نفرت په ختم شي جو چې نفرت ختم شي جو محبت په سوا شي چې محبت سوا شي جو امن بی
دا ټول دا کم سیکولر خلق چې دی به تا ته څه وایي موږ امن غواړو. لکه کو امن غواړې د احسان معامله شروع کا، ځکه چې بیا خو به چې حسد به نه که نه احسان به نو د دې فایدو د حصول دپاره بیا راځه چې احسان وکړه. د احسان اخري خبره وایي دا ده چې احسان ته کې نو احسان چې ډېر ټاپ ته ورسېدي ته ایثار وایي. قومونه ترقي په ایثار کې، ایثار قربانۍ ته وایي. لکه زما سره څه پیسې دي څه زما شی څه ستا شوې، دا ما احسان وکړو خو دومره غټ احسان مې ونه کړو، خو زه هم نه زما دي نه ټولې ستا شوې، جو دې ته ایثار وایي. وی دا ایثار چا کړی؟ وی دا د مدینې منورې خلقو کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وی چې موږ په دې خپلو باغونو کې کار به موږ کوو او دغه به څه ورته وایي میوه یا فصل به شریک دي سره به یې نیمو. بعضو ورته دغه وکړو وی که ښځې نه جوړه ښځې به هم خپلو ښځو له طلاق ورکړو تاسو ورسره نکاح وکړئ. یو دا کړی نو هغې پې ورځ ومونده، انصارو پې ورځ ومونده، داسې ورځې پې ومونده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نورو خلقو له بیزې ورکړې، وی وړی بیزې وړی. نو چې یو سړي ته سل بیزې ورکړې نو زموږ په شانتې سړي خو تر ډېر ډکېږي چې لکه بیزې خو هغه وړې. نو د مدینې خلقو ورته مړه وشو چې دا خو د عجیبه پیغمبر دی زموږ سره و، او بیزې خو یې ټولې اخوا ابو سفیان دی له ورکړې، یو له یې سل ورکړې، بل له یې 200 ورکړې، یو اوښان ډېر شي اوښان یې ول ورکړه، یو اوښ زما په خیال په 1 لاک نه خو به زیات که نه، چې ته 100 اوښان یو سړي له ورکړې. هغه ابو سفیان له هغه تیز و، هغه ورته وایي چې پلانې هم دی خپل زوی نومې ورته واغسته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو موږ چې دا وایو که نه موږ یاره پلانې را سره هم دی، نو چې څوک پوټی وشي نو موږ وایو ګورې پلانې را سره هم دی چې هغه له سینه ورکړې. نو هغه هم هغې غریب جو ابو سفیان هم دا وی جی زما زوی هم دی جو دی دې هم 100 اوښان بوځي. جو خلق کریم دا داسې چلو شو، جو انصار خفه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو ته ویل لږ دې خو راشه ته، وی سم خیال دی، وی بس جي ګیله ده. نو هغې مشر ته یې وی ستا څه خیال دی؟ یاره وی زما د قوم چې کوم خیال دی هغه زما هم خیال دی. نو هغه وی یا خلقه وی تاسو یو خبره کولی شئ، وی ځکه تاسو ته هم چېرې تاسو خوار وئ چا نه پېژندئ کمزوري وئ په اپس کې جګړې کولې، زه رالم په تا باندې په تاسو زما احسان دی چې تاسو برادري وشوه، تاسو خلقو پېژندئ، تاسو په عمل کې محبت پیدا شو. وی او دا خدا وی کو تاسو ماته داسې وایي چې ته چا نه پرېښودې موږ دله ځای درکو، چا سپورټ نه درکو موږ دله سپورټ درکو. وی او دا خدا وی ستاسو خوښه نه ده چې دا خلق بیزې اوښان بوځي، تاسو د خدای رسول بوځئ. په سرو کې اوښې راغلې، کو بیزه اوښه ډېر قیمتي شي نو د الله د رسول نه قیمت نه. الله رسول وی زه به سره مکه کې نه پاتې کېږم، واپس بیا نه ځم، چې راغی بیا تیم واپس راغی، بس تاسو سره یم، زما مرګ ژوند بس تاسو سره. انصارو ته دا په څه میلاو شو؟ ځکه هغې د احسان د ایکسټریم د ایثار معامله کوله. هغه بل صحابي چې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې وینا وکړه، وی یاره میلمه دی نو زموږ خو کور څه نشته، څوک به یې چې ډوډۍ لی بوځي. نو هغه ابو طلحه رضی الله عنه یاره زه به یې بوځم کور یې ورته ټبر وی چې دلته خو هم څه شتی نه د وړو لږ ډوډۍ ده. نو هغې وی یاره یو کار به وکړو د پیغمبر میلمه دی او داسې چلو که چې ډیوې دي چې خو چې کله موږ ډوډۍ ته کښېنو دا خو مې عزتناک سړی چې دی خبر شي چېرې دی نه خوري نو دی هم بیا نه خوري، خو دغه چېرې څوک واړه اوده که او ته ډوډۍ په شکور کې کښېږده، اما تا به هسې چپ چپ کو او ته وایي چې په ډیوه کې تیل خلاص شو، جو تیاره به جو دی خو به موږ ییني نه، دی به موړ شي اخیر دی موږ به شپه داسې تېروو. نو کله خسار چې هغه جومات ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیګا د الله د پلانه یا د پلاني نه ډېر خوشحاله شوی. دا خو هغه قرباني وکنه. او دغه قسم له قرباني چې کله وشو د موږ خو په دې دغه کې په پیسو میسو کې مقابله یا په کوټونو کې په وسکټونو کې یا په موټرو کې مقابله، د صحابو به مقابله په څه کې وه؟ په اعمالو کې به وه. نو په دې کې زموږ آیډیل چې دي زموږ کې هیروز چې ورته ته وایي هغه اقبال پې ښه پوهېدو نو هغه ډېر په اسانه باندې ویلو الله دې په خپل رحمتونو نازل کړي. نو اقبال رحمت الله علیه سبق پر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. ته که امامتي غواړې او مشري غواړې دا 3 کارونه به کې، د هغو ته اشاره وه. صداقت منې ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عدالت منې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه، او شجاعت منې حضرت علی رضی الله عنه. اگه سخاوت پسې ملګری کې جو بیا حضرت عثمان رضی الله عنه. د دې پسې د دې په منځ کې مقابله وه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی که خیر نن به د ابوبکر نه نمبر وړم، د تبوک غزا ده او زه بار سره وړم. چې هغه نیم کړل خپل سامان، هغې غریبي دا خو ډېر غټ کار ما وکړو، نیمې کور پرېښودو او نیمې هلته راوړل. چې ابوبکر رضی الله عنه راغی یو هر څه یې را جارو کړي او هغه یې راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ابوبکر کور دې څه پرېښودو؟ نو هغه وی جي کور مې الله او د الله د رسول مینه پرېښوده. وایي د دې احسان او د دې ایثار سره رحمت په جوش کې راغی. نو د عرش نه بره چې په جوش کې راغی نو جبریل راغی. نو جبریل هغه الفاظ ډېر مزیدار دي. یا رسول الله ابوبکر ته ووایه
چې د ابوبکر رب ابوبکر ته سلام وایي، د ابوبکر رب په ابوبکر باندې سلام وایي. دا دوه سلامونه دي، یو په خدیجه بیبي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل راغلی و چې الله ورته خدیجې ته سلام وایي، ځکه هغې هم ډېره قرباني کړې وه، خپل مال یې هغې ته افر کړی و، خپل ایکسپیرینس یې هغې ته افر کړی و چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانه شو او یې زنبلونې په ما باندې دغه واچوه. دا خو هغه واحده شخصیت وه چې د ایج په لحاظ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مشره وه او دغه یې ډېرو تجربه ډېره وه. هغې ورته وی نه والله لا یخزیک الله ابدا، زما دې په خدای قسم چې خدای به تا چېرته بېعزتۍ له ورنکي. انک لتصل الرحمه، په تا کې چې کومې خوبۍ دی په چا کې نشته. یو ته صله رحمي کې، یو ته د بیکارو او د بېروزګارو له روزګار ورکې، یو چې د چا بوج څوک نه شي وړی ته له بوج وړې، او وتحمل الکله وتقر الضیف، ته د میلمه عزت کې. تا به خدای چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حوصله میلاو شوه، هغې ته سلام را لېږلی. یو حضرت ابوبکر ته سلام را لېږلی او چې ډېر خواږه الفاظ دي. وایي چې الله د ابوبکر نه تپوس کوي اراضن انت عني فی فقرک ام ساخط، ته زمانه په دې خپل وخت کې چې دا کم تا کور خوشی پرېښوده هېڅ پکې نشته، دا خو ډېر فقر شو که نه، ته زمانه خوشحاله یې، رب ته تپوس کوي ته زمانه خوشحاله یې که خفه یې، الله ته تپوس کوي. د اقبال رحمت الله علیه خدای پاک ډېر غټ ویژن ورکړی که نه، هغه دا الفاظ ویلي که نه کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر دے کنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یو خود تگرزی خدای رضا کے ایو دی حد طور چې خدای تا رضا کوي ته خفه خو نه. دا د احسان په بدل کې حضرت ابوبکر صدیق ته دا موقع میلاو شوه چې الله ورته وی اراضن انت عني فی فقرک ام ساخط، ته زما نه خفه خو نه، د احسان بدلو. د دې وجه نه وایي چې تر احسان معامله کوې او لفظ احسان زده کې، اذان پې پوه کې، بیا به تا ته زندګي خوشګوار هم شي او بیا به تا ته زندګي تېرول اسان هم شي او بیا به تا ته ډېر شي خیرونه میلاو شي. څه خیرونه به راته میلاو شي؟ بیا یو څو خیرونه خو مې راته وشمارل چې محبت به وي، حسد به نه وي، نفرت به نه وي، امن به وي، امن به وي، امن به وي، خلک به د یو بل سره خوشحاله وي. هغې زموږ یو ملګري خبره کوله چې امریکا کې په پلانې کالونۍ کې کرایې ډېرې دي او قیمت ډېر دی. ولې وی د دې ځای کې امن ډېر دی. په بدام نه ځای کې څوک بنګله په کرایه هم نه الي، نو ستا به کرایې هم بړاو شي، ځکه دلته به د احسان معامله وي. نو څه یې ورته ویلي وی چې انسان کله چې احسان راغی نو بیا به تا ته څه د ټول نه غټه خبره به دا میلاو شي چې ان الله یحب المحسنین، خدای به سره مینه کوي. و ان الله، هغه د ټول نه خوږ الفاظ چې دي، ان الله لمع المحسنین، الله د محسنانو ملګری. نو دې وجه نه زموږ ټول سوچ په دې موږ ته چې عادت عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه خبره موږ کوله چې کله هغه خطیبانو ته وویل چې په خطبه کې به دا آیات خامخا وایي، نه پای کې څه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل ستا قانوني حق دی، بس چې دا زما دوره کېږي ماله به دور راکې. احسان ستا اخلاقي حق دی. نو کله چې ته بیا کوشش شروع کړې که نه چې زه به د خلقو سره احسان معامله کوم، یوازې به ته نه کوې، زه به هم ستا سره د احسان معامله کوم، ته به هم خوشحاله او زه به هم خوشحاله یم. خو که فرض که ته دی وایي چې نه به یې مال هغه به خپل کوې. زمونږ یو ملګری تللی امریکې ته، نو هغه وی چې ما د لار ورکه شوه، نو ما هغې کاونټر والا کې کومه لیډي چې ناسته وه، ما ورته چې پلاني کمرې ته لار کمه تلې، زه خطا شوم. وی هغې ما ته وایي چې ساري دا خلک ما له ور ټایم نه راکوي، زما ډیوټي ټایم ختم دی، زه تا ته لار نشم ښوی. احسان والا ورته وایي چې ورکه زه راسره ځمه، خیر دی زه به لږ لیټ شم، خو چې تا ځای ته ورسوم ته به بیا هلته خوشحاله یې که دلته به خوشحاله یې. چې ډاکټر صاحب له ماسپښین مریض راشي، دیو ته په 12 بجې ټسټونه ولیکي، په 2 بجو پورې خو دې ډیوټي ده، خو دې په 12 نیمې یا په 1 بجه غیب شي، نو هغه ورپسې ګرځي، نو هغه ورپسې کور ته اوس یاره دا کور دی ور ورته وټکوي، نو هغه یاره دا خو زما پرایویټ ځای دی، کوم ماله فیس راکوي لیکم پکې نه سبا یې راوړه. خلق وي ورته داسې. کله چې احسان معامله وي بیا به ته خوشحاله یې. کله چې دا معامله زموږ یو ملګري خبره کوله، وایي چې زه پېښور ته تللی وم او په کویت اسپتال بل اسپتال مرسي کې پلانې ډاکټر صاحب ناست نا وخت پورې وی ما چې ته وی چې تا ته ناست ما چې ټسټونه مې ته لیکلي چې ته راوړې چې زه پې رپورټ ولیکم چې ته بیا نه کړېږي بونیر ته بیا واپس کور ته لاړ شي. بیا به ته د احسان معامله کې وی ښه احسان به خو بیا ډېر ضروري دی. نو بیا به په څه طریقه کوي؟ نو احسان په هر فیلډ کې به دا احسان انټر کوو. ګوره وی مخلوق ته اوس ګوره، د
د ټول نه قیمتي ذات د الله دی، نو ولله الاسماء الحسنى. نو بیا د دغه الله به څه کې ته عبادت کې، نو چې ته عبادت کې نو احسان پکې شاملو په عبادت کې. نو هغې دپاره موږ څه ویلو؟ کأنک د خدای عبادت کوه کأنک تراهو، لکه ته چې وینې. فإن لم تکن تراهو فإنه یراک. د هغې یو بزرګ ډېر ښکلی مثال پېښ کړی. ته چې مانځه ولاړې که نه، چې په مانځه ودرېدې چې مخې ته ستا دغه دی، دا ضروري دی دغه دا آواز به پکې راځي بیا. کو لږ غونته کې تاسو کو لږ لیټ کوئ نه بیا. ها چې په مانځه ودرېږې که نه، ته احسان والا مونځ کې دې فرض کړه چې ستا مخې ته الله دی، د الله نه شاته اسرائیل دی، دې چپ طرف ته جهنم کنده ده، ستا د خپو د لاندې پولیس فرات دی. ډېر آسان دی دا سوچ راوستل، چې پریکټس کوې که نه خود به خود به بیا راځي. بیا ته وایي چې دا مونځ زما د زندګۍ کیدای شي اخري مونځ وي. تا په عباداتو کې احسان وکړو، دا د الله سره شو. بیا ورپسې نیت ستا خالص د الله رضایي. هر کار چې کې دا خو یو عبادت، خو دا که رسوم عبادت دی، دا ټول کارونه عبادت دی. ته چې هر کار کې دې دپاره کوي چې زمانه الله رضا شي. نو هغه که بیا ته منډه ترډه چاله وایې، کو چاله تستن وخې، او که چاله ازغې وباسې، او که چاله د ګاډي پنچر لګې، او که د چا سره ګاډی د چا سره بند شي او هغه پوش کې، دا ټول کارونه دي که نه؟ ټول کار د دیکه ورکې. دا ته ولې کې؟ دا د الله د رضا دپاره کې. وایي چې دا ته د الله د رضا دپاره کې، نو ته په خلقو مشکل اسانې. او اسانه فارموله ده، چا چې په چا باندې مشکل اسان کو، الله به پې د قیامت مشکلات اسان کړي. نو څومره غټ ریواډ تا ته میلاو شو. کیدای شي ته مزې کې هلته، ځکه تا د خلق مشکل. د ځینې سړی که نه هغه داسې وي چې بس هغه خدای پاک په زړه کې دغه اچولی، په برکت یې په زندګۍ کې اچولی. تو یار زما نوکونه لوی شوي دي، هغه جیب ته لاس کړي نغون کاټ والا. بعضې سړی د هغه سره هېڅ شی نه وي. بعضې سړی هغه سره بجلي لاړه شي، هغه هو لایټر والا په دې جیب کې یي. نو که کله که ته ځان داسې ویل اکویپډ چې ورته وایي، چې ستا هر وخت یې چېرته چاته څه شي ضرورت پېښ شي، نه که نه زه تږی شوم، نه ما یاره دا اوبه به کم ځایي نه، ملګري ماته هم دلته پرتې دي. دې ته وایي، دې ته ډسپکې وایي. نو چې ته خپل بیهیویر داسې که چېرې په لاره اکثر په سفر کې یي، په سفر کې سړی رډ راته ایشېږي، بل ملګری جیب ته راوکړي، هو ګریوینیټ ګولۍ ما ځان سره راغستي، او ډاکټر صاحب به یې د دوایانو دکان به یې هېڅ به یې نه راغست، وایي زما دې ته فکر نه و. چې ستا په ذهن کې دی که نه چې زه په خلقو سخته اسانه کړم، ولې په ما باندې بره ذات سخته اسانه کړي. کو ستا دا نیت نه وي، نو بیا خو ته په خطره کې. دا یو دغه دی که نه، یو مشر تېر شوی عبدالله ابن جدعان نوم دی غالبا، او ډېر ښه سړی و، د خلقو سره ډېر ښه ګړو. دا ما چې ووې دا ټول یې ورسره کول. حضرت عایشې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، ویره د هغې خوب هغه ته څه فایده میلاو شوي؟ نو حضرت ورته وی نه عایشې، هغه چېرته په ژوند کې هم دا نه وویلې چې خدای پاک به ما رحم وکړي، په ژوند کې هم چېرته دا نه وویلې چې خدای پاکه ما غلطي کړې ده، ما ته معافي وکړي. مطلب چې په خدای ایمان نه و، چې په خدای ایمان نه و، نو دا شته کم صفتونه چې خلقي بس دی پوره دی، په آخرت کې ورته هېڅ نه میلوي. او د دې وجې نه وایي چې کله ستا نیت صحیح نه وي، نو دا د قرآن آیات ډېر عجیبه دی چې موږ به څه چلو کړو. کرمادد درځي تاسو جلا او اشتدت به الریح که نه، چې کته عمل به دې داسې کړو لکه دغه چې وي ایره چې وي، او اعمالهم کرمادن اشتدت به الریح فی یوم عاصف. سیلی چې راشي هر څه اوسي، نو عملونه به دله ټول اوسي. نو دا ولې ستا په دغه کې په نیت کې د احسان معامله نه وه، د الله د رضا دپاره نه و. نو هغه داسې شو لکه ایرې چې شي. او بیا څنګه که لکه ټول نه غټ سړی سي، هغه چې شهید شي، نو هغه حدیث کې چې راځي چې الله به شهید ته وایي چې تا وی چې خلق به وایي چې بادر دی، فقط قیله خلقو ته ویلي. عالم چې ځان وکړي او خلقو ته سبقونه وایي، چې الله ورته وایي چې نه تا خو ویلو، چې خلق وایي چې ډېر غټ کافر مولا دی، خلقو ویلو.
سخی صاحب ته وایي چېرې تا ټول مالونه خرڅ کړو تا وایي چې خلق مصیبت وکړي چې هته ته دی خلقو ویلي او بیا ورته دا وایي چېره کله چې ریاکار الله ته مخامخ شي نو هغه وایي چېره چا دپاره دې کړو د هغه نه خپل اجر غواړه ما سره هېڅ نشته ګورې نو ډېرې زیاتې د هغه چونکې تا د په نیت کې یا په عبادت کې د احسان معامله نه وه کړې جو والدي وخوړل نو د څه شي نه بچ شو د څه شي نه ته خراب شوې د دې وجې نه خراب شي احسان ته اګنور کړی نه احسان مه اګنور کوه که نه دا پکې وشو چې د الله نه پس بیا قیمتي خلق په مخلوق کې څوک دی د هر چا دپاره قیمتي سړی چې دی هغه والدین دي نو الله هلته څه وایي وبالوالدین احسانا ګوره احسان هر ځای کې ننوتی دی برم و ښکتم بیا راغی نو چې سره والدینو سره تعلق ښه نه وي که نه وی انت و مالک لابیک ستا مالوم دغه دی نو هغه یو بزرګ ډېره خوږه خبره کوله وی دې حدیث ته ګورئ او دا نیسئ پریکټیکل په عملا چې تاسو کله امپلیمنټ کوئ رضا الله فی رضا الوالد چې ته پوهېږې چې پلار دنه خوشحاله دی جو الله به دنه خوشحاله وي وی چې کله ستا باباجي ستا نه ډېر خوشحاله وي نو تا ته انډیکیشن یا انډیکیټر میلاو شو چې غالبا بابا خوشحاله دی الله به هم خوشحاله نو چې الله خوشحاله نو اوس به اکسپټ کوي هر څه به قبلوي جو زر زر دعا د خدای پاک نه وغواړه دا ما تحتان د خپل افسرانو سره هم دغه چل کوي که نه یاره وایي صیب په موټ کې دی دا فایل ولا اوسه جو اوس په دستخط وکړي هغه جو په ځان پوه نه شي وکړي وایي خدای بنده دا تا زما دا څنګه دستخط اخیستی بس خو جو وایي تاسو کړی ستا دستخط دی نو د الله نه هم دقه شانتې دستخط الله چې کله ته پوه شي چې دادا خوشحاله دی بابا خوشحاله دی جو زر خپل ضرورت الله ته ووایه ځکه چې دا انډیکیټر دی چې الله به خوشحاله او انډیکیټر د څه نه راغی د حدیث نه راغی چې رضا الله فی رضا الوالد نو دې وجه نه الله تعالی دغه لپاره هلته خو لاړ شو اوس راشه ته بیا ښکته لاړ شه وایي چې ستاسو د والدینو نه پس بیا څوک دي دین سړی به وي چې هغه به بحث ډېر کوي سړی تنګوي نو چې کله چې ستا چا سره بحث راشي او ستا خلاف یې هغه وایي زه تحریک انصاف صفت کوي ته ورته خپل سراج الحق صفت کوي او هغه د مشرف په حق کې ولاړي اته لیکن تا ته څه وایي دلته کې الله وجادلهم بالتي هي احسن کنځل مه کوه ها په خوږه طریقه باندې بحث کوه په دې موجوده نظام کې صرف یو ډېر خطرناک صورتحال دا پیښ شو چې لکه د خلقو اخلاقیات مکمل طور تباه شو او ټول خلق کنځل کوي نو دې وجه نه که ته په فیسبوک ګورې په فیسبوک به روز داسې کنځل ما ولیده چې زه ستاسو هغه الفاظ نشم ویلی ای جماعت والا یو کس دی بل جماعت والا ته یې مړه وایي دا داسې دي نو فیسبوک کې دا مصیبت دی چې ټولې دنیا ته لاړ شي وجادلهم بالتي هي احسن دی که بس را په فیسبوک کې خو به ډېر احتیاط کې ځکه چې هغه خو به په سیاره باندې تلي او د قیامت پر ورځ به یې تا ته ښیي چې دا ستا الفاظ دي چې تا ویلي نو دلته احسان بیا سر را دن نه کو چې جنګي که نه نو احسان دلته هم نه قلاریږي او خیر دی جنګ وکړه بحث وکړه دلایل ورکړه خو بیا احسان وجادلهم بالتي هي احسن هماغه یو حدیث پیش کو مې چې رسول الله ترمذی حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ستاسو بادشاه راشي زمانه پس نو یو شرط پوره شو چې مشرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس و نو بیا چې تاسو څه کسان به دي چې هغه به هغه درباریاني جو مونږ وایي چې یا زیم درباري یا بنیم دا دوه ګروپه به جو څه کسان به دي چې د هغه ناروا ته به روا وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیس مني زه نه زما دي نه زیمه او ما ته دی په حوض کوثر نه راځي اوس تا خوښه ده که حوض کوثر دی پکاري که د رسول الله ملګرتیا وي که هغه لیس مني زه په بل چې داسې کوي چې د هغې د بدو حمایت نه کوي انا منهم هغه زما نه دي زه د هغو نه یم او هغه زما نه دي او زما ده به په حوض کوثر میلاو شي اوس ته دې خوښه ده ستا خوښه ده که حوض کوثر دې خوښي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوره کېږي نو وجادلهم بالتي هي احسن وی بله ګوره دا احسان دومره زی الله تعالی ته د ټول نه خوږ څوک دي د ښځې د خاوند تعلق دی مونږ وایو که نه ښځه خاوند د یو بل څه دي وي د زندګۍ څه دي دا تاسو ووایه دوه دا غلطه ده پایه پکې لا چا راوستي الله څه وایي هن لباس لکم ښځه خاوند د یو بل لباس دی په پایې په لباس کې څومره غټ فرق دی هلکه بربنډېږي د ښځې چې کوم نارینه خیال ساتي هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلي
په تاسو کې غوره سړي دغه پیمانه دا ده چې د کور د ښځو سره تعلق څنګه دی. که هغې ته ټماټر نه راوړې د مرض تپوس یې نه کې، انټینیټل پوسټنیټل نه کې، ګپ شپ ورسره نه لګې، خبرې نه کوې، بوټ خړوس که دننه ځې ناستې ابار په حجره کې ټیک ټاکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې نه و. هغه کبار به پریشانه هم چې کور ته به لړ نو به یا حمیره حضرت عایشې رضی الله عنها ته به یې آواز وکړو بیچاره پلانې ولې خبرې بابا خو بیا موډ خراب دی، خبر نه په جومات کې خو یې خندل ټیک ټاک و، کور یې موډ خراب شو، ته خو الټه شوې که نه. هغه زنانه هغه ښځه چې د دې منځ کې تعلق خرابېږي تر خراب ایکسټریم ته رسي. ایکسټریم ته څه وایي؟ طلاق. طلاق داسې جایز کار دی چې په الله بد لګي، مطلب چې د الله بدي شي. نو چې کوم شی الله مبغوض ابغض الحلال، ګوره ابغض الحلال الاوټ خو ځکه دی چې بېره دې نه کېږي نه، اوس خامخا پکې راځي. خو ګوره خدای پې ډېر خفه دی، خو په هغې حالت کې هم الله تعالی تا ته څه وایي؟ الطلاق مرتان، نو ورپسې فامساکم بمعروف، نو ورپسې او تسریح باحسان. دا ښځه چې ته پرېږدې نو دا ډېر بد کې، خدای پې هم خفه دی او ټول خلق پې هم خفه دی، خو ټیک ده بس یو جایز لار ده. نو چې کې نو دا چې ځي د کوره وځي نو داسې به نه وایي چې د هر څه به دلته پرېږدی په یو څادر کې به وځې نه. او تسریح هم باحسان، دلته به چې څو جوړې جامې وله ورکړې چې هغه کو فرض که څه دعا وکړي چې دا دور به دغه دیم شو دا دیم شو، زه خیر دی. او تسریح هم باحسان. بیا په معاشره کې ستاسو سره کمزوري څوک دي؟ بیا ټول نه هغه سړی دی که نه؟ پخوا خو ډېرو اوس خو کېدی شي په دې قوانینو کې څه هغه دی چې ستا ورارۍ ستا ورور مړي او دی یتیم پاتې شوي تا ته. نو که دا جینۍ او لا تا خپل زوی له غوښتلي جو هغه په دې یخونو کې بار دغه کوي، دا ځای به جارو کوي، پخوا به اور مونږ بلاو که نه دننه به دې اور ته ناست و هغه به بار لګیا وه. نو که هغې به لږ فریاد وکړو نو د سخر به یې ورته بیا ستا زما نه څوک تپوس کوي؟ د ده ولا خاون خو ځکه خو سخر به یې ورته وی چې دې غریب یې دا خو د ده ورېره ده، پلار یې مړ دی، جایداد یې هم دې اخیستی دی، هلکه اوس سره سلوک هم داسې کوي. نو هغه څه چې دغه شي، نو هغه کسان چې نو دا یتیمه ده، نو د یتیمانو په باره کې چې تا ته وی چې کفر که تاسې کوې نو هغې سره به څه کوې؟ ولا تقربوا مال التي الا بالتي هي احسن. احسان دلته هم راننوت. دلته کې چې کله که د یتیم سره ته کوم سلوک کې که نه په دې وخت کې هم تاله پکار دي چې د احسان معامله ورسره وکړي. نو مطلب دا چې هلته کې د الله سره هم د احسان معامله وه، نو د مور پلار سره هم د احسان معامله وه، نو د ښځې د خاوند په منځ کې هم احسان معامله وه. نو کوم سړی چې کوږ لرګی دی هر ځای کې رادانګي په خبره کې باس د سره کوي او سمه خبره ورانوي، هلته مو د احسان معامله وه. نو احسان نه به کوم ځای خالی شي؟ دیو جن عمر ابن عبدالعزیز وی چې مولانو ته وی چې امامانو تاسو چې خطبه وایئ نه ګورئ چې دا آیات پکې هیر نه کوي، او مقتدیانو ته چې غوږ ورته کېدی ګورئ په هره جمعه تا ته ریمائنډر دی چې احسان بکې. نو احسان زندگی کو حسین بناتی ہے. کو ته پر خپله زندگی ښایسته کې نو احسان دا خو په عقیده کې شو. نو په عبادت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه صحابي د بخل معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته چې دا دعا د نه یره نشي، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک نه اخر کې و حسن عبادتک. نو احسان دلته هم راننوت و حسن عبادتک، چې ستا عبادت داسې چې سړی ورته ګوري چې واقعي کوئی مسلمان کوئی ایمان والا نماز پڑھ رہا ہے. خو ته په خپله راشې لکه مسافر یې ته په خپله وایي چې زر زر مونځ وکړو بیا په قلاره روټۍ وخورو، ته پورې په خپله ټوکې کې راځه چې زر زر دا مونځ وکړو چې بیا خلاصېږو تی که نه او داس خو مې دروند دی. هلته کې خو تا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه دعا خوله نو هغه دا و حسن عبادتک چې ستا عبادت ښیي. ښه ویره دې نه چې ته لاړې نو اوس راشه دې بلې خبرې له ته به احسان معامله څلور فیلډ دي: عقیده، عبادات، معاملات او اخلاقیات. په معاملاتو کې به د احسان معامله کې او دا بیا ډېره ضروري ده. وی څنګه؟ وی چې ته کله فرض کا دغه کې سودا کې نو ته به ګورې چې د دې ګاهک چې دی د سره ډېر زیاتی خو ونه شو که نه، نو څه ویلو؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. د خلقو د څیزونو قیمتونه مه کموئ. دلته هم د احسان معامله وکئ چې ډېر ښکلی څاروی دی ورسره دی محتاجه دی ارزانې خرڅوي، نو ته ورته وایې چې لکه ستا په لس شل باندې کار کېږي دا به دله مونږ قرض درکړو خو دا ګورې ډېر ارزان مه خرڅوه. دا شی چې ته داسې نه وایې او هغه وایي یاره وایي بد نښتی او نو ما ته ارزان واغست.
داسې خو بیا مه وایه که نه، یا دې نه پسې ته بودال ته لاړی چې غرضې ساده پوهېده نه، او هغه څاروی میلې ته راوستی د میلې نه بار به یې نالې. دې وجې نه حدیث کې راغلي وو الجالب مرزوق، کم سړی چې میلې ته راوړي که نه او مارکیټ ته یې راوړي دله به خدای رزق ډېر ورکوي. والمحتکر ملعون، څوک چې د مارکیټ نه بار پټوي او احتکار کوي، ذخیره اندوزي چې ورته موږ وایو، موږ یې نرخ تږدو، دا د الله د رحمت نه لرې دی. یو حدیث کې دی چې الی سوقنا کالمجاهد فی سبیل الله، څوک چې زمونږ بازار ته شی د خرڅولو دپاره عام بازار ته به یې راوړې چې خلک یې ویني، په هغې بولي وشي او میکسیمم هغه ته فایده میلاو شي. نو که ته وایې چې دې نه مخکې په لارې لکته یو خو به د هغې میلې د ټیکس نه بچ شم، نو دا ته هم بیا د احسان معامله نه کوې. او بیا د احسان معامله یو خو دا دی که نه چې سړی پیسې ورسره نشته او تا ته وایي چې ما ته خو ستا پیسې وي، نو که تا نو د احسان معامله دې سو نه وای چې نه وره هر څه کې خرڅې، که هر څه کې مال خو به خپلې پیسې په دې ټایم راوړې. دا اوس ته د انصاف خبره خو به کوې شاید چې قانون ته ټیکي، خو د احسان معامله نه ده. احسان معامله خو دا ده که ته ورته وایي چې زه به بل وخت به یې راکې، دې ته ته لکه سپیس دې وله ورکو، ټایم دې وله ورکو. که ته ورته وایي چې زه به مه راکوه، ما راته بخلي دي، نو دا تا ورته معاف کړې. نو کم سړی چې وایي دا کوي، د حدیث مفهوم دا دی څوک چې خپل قرض خوا ته چې د ده نه قرض ته ته غواړي قرضداري ته، هغه ته یې وي یې وله دا وکړو چې یاره لیټ پی راکې، نو ټایم یې وله ورکو، یو ته چې تا ته معاف دی، نو د قیامت په ورځ باندې به د عرش معلی د سوري د لاندې الله ځای درکړي. دې وجې نه دا واحد نفلي عبادت دی چې د فرض نه قیمتي دی. فرض وایي دا دي چې ته ورسره دغه وکړه وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، چې هغه لاس ارت شین، دا پتا فرض دی خدا. وان تصدقوا فهو خیر لكم، او که تا ورته معاف کړو دا نفلي دی، خو د دې نفل ثواب د دغې فرضو نه زیات دی. دا واحد نفل دی چې د فرض نه ځکه تا ورته وبخلي چې به مه یې راکوه. دا ته معاملاتو کې د احسان معامله وکړه. او جریر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د احسان معامله کوله، نو هغه چې اس اغستو او څوک یې لېږلی غلام اوله په 300 راوست، نو ده ورته چې دا خو عجیبه چلته وکړو. نو هغې ګاګ ته یې ویې چې په 400 یې نه ورکې، نو هغې وی حضرت ستاسو خوښه ده، نو 800 ته یې وله ورساو. نو چې 800 یې ورساو، نو هم 800 روپۍ واله. نو هغه ورته وی خلقو ورته وی رخه سم دم په 300 څاروی میلاو شوی، تا ولې 800 ته ورساو؟ وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لوز کړی چې مونځ به کوم، زکات به ورکوم، د هر چا سره به د اخلاص معامله کوم. والنصح لكل مسلم، زه په هغې خپل لوز کې پوره کېږم. چې کله په تا باندې داسې ګاک او داسې خریدار میلاو شي په معاملاتو کې، بیا به تا هلته خوشحاله نه. نو که فرض که ته زندګي حسینه کې، نو ته به هم په دې صورت په دې باندې سوچ کوي، بل به هم په دې صورت سوچ کوي. هغې ورته یې که نه چې په اخلاقیاتو کې به بیا څنګه کې، په اخلاقیاتو کې که سره سر دشمني که نه، خو چې ستا په ډله پره کې شامل شي، ته چې کوم دین دپاره کار کوي هغه سره هغه کوي، بیا به یې برداشت کوې که نه. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم وحشي غوندې شخصیت برداشت کو. وحشي چې ایمان راوړ، دا ډېره عجیبه خبره وه چې وحشي د حضرت حمزه صاحب شهادت، د حمزه رضی الله تعالی عنه هغه اینه رایستل، بیا هغې باندې چکونه لګول، بیا د رسول الله د حمزه صاحب سره کومه مینه چې وه، د حضرت هغه خفه کېدل. وحشي ته خو داسې نه وي چې زما په سترګو بدله کې ته به جنت ته ځې. وی نه، هغه چې ایمان راوړ، وی بس ټیک ته، خدا ده چې ما ته چې ته ما له مخې له راشې، نو ما ته بیا دغه را یادېږي خپل تره، نو ښه به دی چې زما له ډېر مخې له نه راځي، خو ما معاف کړی. بله ډېره دلچسپه هنده وه، دا هندي دا را لېږلی و، او هنده خو ما په خیال په پرده کې و چې رسول الله سره بیعت کاو. نو حضرت زنانو سره بیعت کی، نو حضرت په بیعت کې یو دا خبره وایي چې دا داسې یو فیکټ یا یو یقیني خبره ده چې حضرت چېرته یوې ښځې له لاس په لاس کې نه دی ورکړی. مونږ وایو که نه چې سلام کوي یا دغه ته هینډ شیکینګ د زنانه سره نشته. دې دپاره چې هر څومره یو سړی زبرګ شي، خو هغه به خپلې موریدې ښځې له لاس نشي ورکولی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پاک ذات نه و، هغه له خپل پاک لاس نه دی ورکړی، نو ما ستا به څه لاسي. وی څه چل به یې کوه؟ وی یا خو یو څادر به یې ونیو، نو زنانو به هغه څادر اپیس کال ته ونیوه او حضرت به دلته نیولې وه، یا به یو لوښی راواغسته پای کې به اوبه وې، یو غټ ټب به و، نو حضرت به په دې ټب کې دلته لاس کېښودل، هغې به پکې هلته کېښودل. خو دا هینډ شیکینګ په هېڅ صورت هم نشته چې ته لاس په لاس کې ورکړې، حالانکه حضرت بیعت کاو. نو هنده پکې هم ناسته ده،
نو حضرت ته وایي چې وایي چې لکه غلا به نه کوو او بدکاري به نه کوو. نو هغې به پکې ډېر ښه دغه وکړو، هغه کراس چې ورته وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپلو بچو به خیال ساتو، نو هغې ورته موږ خیال ساتلی او تا ونه وجلو. بدر کې وله شهیده دغه کړي وو، وجلي وو، وایي موږ لوی کړي وو او تا ووجلل. نو حضرت وایي چې دا پکې لاس وکړه. هغه هنده وه، نو هغه هم برداشت کړه. اکرمه چې دی ابو جهل چې کوم زیاتي کړي که نه، ته به حیران شي. دا یو فیملی چې یو خاندان 3 کسه دي پکې ماته چې باندې، یو عمار دی رضی الله تعالی عنہ، یو د هغه پلار یاسر دی رضی الله تعالی عنہ، یو د هغه مور ده سمیه رضی الله تعالی عنها. دا غریبانان دي، دا بې اسري دي. په هغه ورځو کې پولیس راپورټونه مپورټونه خو نه خو چې د چا زورو د هغو کورو. نو هغه چې رای وستل، نو دا عمار خو یې په ونه پورې په دغه پورې وتاړو، ستنه پورې وتاړو، او مخامخ وله مور بربنډه کړه سمیه، او بیا شرمګاه لفظ استعمالي، پای کې برچي ور ومنډله هغه په مخ کې وویل. دې سړی به سړی څه معاف کي. او پلار یې وله په 4 وخانو پورې وتاړو، وحشي اونټ، او بیا هغه وزغلول چې یو په دې خوا نه څه چې هغه ټوکړې ټوکړې کړی به یې که نه. خو د هغې ابو جهل زوی اکرمه چې کله ایمان راوړ، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته پاسېدو. چې کله هغه رضا شو واپس راغی، اکرم مرحبا بالراکب دی که نه، په خیر دی راشي. او وی چې صحابه ورته وویې چې اکرمه په مجلس کې نو د ابو جهل بد مه وایه. دا چې هغه خو پلار دی که نه، ته یو سړي ته وایې چې یو سړی په تحریک انصاف کې دی، ته د خپای د عمران خان بد ویل غواړي، خو دا پلانې راغی زمونږ ملګری دی، زمونږ په یو پروګرام کې راغی، تاسو له خوله ونیسئ، د ده په مخ کې مه وایئ. یو سړی دی پلار یې ډېر ظلم کړی، خو زوی یې راغی، نو ته به خپل ملګرو ته نه وایې چې غلي شئ، د ده په مخ کې مه وایئ. سړی وایي که نه چې زما څه پړی یا مې په خولئ، زه خو به یې وهم مارې څوک منې کي، چې خبر نه یم. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا ویلي وو چې اکرمه یې د ابو جهل بد مه وایئ، د ده په مخ کې چې دی نه خفه کېږي. نو بیا په اخلاقیاتو کې او په دغه کې هغې دا کړو. د دې وجې نه تا ته وایي چې کله په معاملاتو کې ته د احسان معامله کوې، نو پازیټیو افیکټ په دې، خو صبر به کوي، خو صبر به لکې فایده به یې ډېره راوځي. یهودي راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی، حضرت عمر فاروق هم دی او نور صحابه هم دي. دا خلق ټیک دي چې حکومت نشته، خو دي زورور دي. یهودي راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تاله ما قرض مثل دانې درکړې وې، ته زما د قرض راکړه ماله. نو چې یاره تا ته خو موږ 30 تاریخ ښوولی و، دا خو لا 28 تاریخ دی، 2-3 ورځې پکې پاتې دي، ډیټ خو لا ستا دغه نه دی. نو هغه سړی هارش چې ورته وایي تیز شو، ترش شو، تریخ شو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي تاسو د ابو طالب بچي چې یې که نه، بنو عبدالمطلب، د عبدالمطلب بچي چې یې، تاسو د اغستو په چل پوهېږئ، د ورکولو په چل بیا نه پوهېږئ. قرض لینا دا تاسو له درځي، قرض کو واپس کرنا دا تاسو له نه درځي. حضرت عمر صاحب له غوسه ورله، هغه ورته لکه دا ته څه وایې؟ حضرت عمر ته خو یې څوم نه، خو یو ټس یې تیستلی وی، دغه یهودي به چېرته ته و. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې مجلس کې عمر ته وایي عمره تا زیاتی وکړو، تا له پکار دي چې زه دې پوه کړی وی چې جي د دې فکر پکار و که نه چې تاسو له ده نه قرض دانې اخیستې، او دې دې هم پوه کړی وی، خو دا سخته خبره به ورته نه کول. اوس یهودي اوري، دا د احسان معامله شوه که نه شوه؟ یا څو کسه پسې پاسې وایي واخی وایي ډبه یې مونږ خو داسې وایو که نه، چې کله هغه سره هغه وکړو بیا یې داسې وکړئ. د ده مونږ ته مثلا 10 دړۍ دي، نو 10 دړۍ خو وله خپلې ورکئ، او د دې 1/4 راوباسئ، 4 وله 1/4 وله زیاتي ورکئ. دا 10 خو د ده خپلې دي، او د 1/4 د هغې بدخویۍ دي چې مونږ ورسره وکړه چې دی خفه نه شي. یهودي چې دا ریسپانس واورېد، د هغې ځای نه پاسېد او داسې وکړو، وی ما خپل کتاب کې تلی و، ما پکې لیدلي و چې داسې پیغمبر را روان دی چې په هغه کې به دا صفات دي، ټول صفات ما پتا کې لیدلي، خو یو یې پکې دا لیکلي چې حلم، برداشت او صبر به پکې ډېري. نن ما ولیدو چې واقع دا دی، ما ته کلمه ووایه زه مسلمان یم، هغه ته فایده میلاو شوه که نه؟ دغه شانتې ډېرې فایدې خلقو ته میلاو شوي. څنګه چې
د احسان معاملې په هر ځای کې تا ته به د هغې نه فایده میلاویږي. د دې وجې نه مونږ نننی درس دا دی چې واحسنو، تاسو د احسان معامله کوئ څنګه چې تاسو سره الله احسان کړی دی. اگر تاسو د احسان معامله وکئ او دې ته خپل کار ووایئ نو اللہ تعالیٰ بس تاسو زندگی حسین کی، کیونکہ احسان سے زندگی حسین بنتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.